الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. زما عزتمندو میندو او خیندو، الله تبارک و تعالی دی زمونږ دا حاضری قبول کی. زمونږ دا مجلس او زمونږ دا محفل دا عام مجلس او عام محفل نه دی، بلکې دا مجلس او دا محفل د علم ازده کولو او د سیکھنے سکھانے محفل دی. دا مجلس او دا حلقہ دا الله تبارک و تعالی ته هم ډیره زیاته پسندیده ده او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د دې ډیر فضائل بیان کړي دي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل خپل کور نه جمعات ته راغی، مسجد نبوي ته، مدینه منورې مسجد ته، او صحابه کرام یو قتل هغه مختلف حلقو کې ناسو، مختلف پینډي جوړ کړي وي او مختلف حلقو کې ناسو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حلقې تلاړ او د هغه आवाज واورید، هغه ذکر او اذکار کول. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر خوشاله شو، د هغه ډیر تعریف وکړ. بیا هغه نه مخکې بلې حلقې سکلاړ، دا خبره لکه چې کوله دې ته قتل چې دیس دنیاوي خبرې خو نه کوي. دویمه حلقې سکلاړ، هغه د قران کریم تلاوت کو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر خوشاله شو او د هغه ډیر زیات تعریف وکړ. او بیا درېمه حلقې سکلاړ، هغه یو قتل چې هغه آپس کې د علم مذاکره کوله، یو بل ته علم خو، چا خپل قرآن مجید صحیح کو، چا خپل کلمه طیبه صحیح کوله، چا خپل مز صحیح کو، یو بل ته اورو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر خوشاله شو او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې ډیر زیات تعریف وکړو. او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل هغې حلقه کې، خپل هغې مجلس کې کېناستو او وی فرماول چې الله تبارک و تعالی زوم دې کار د پاره دی دنیا کې راستولې ما چې زه خلکو ته دین خو ما او زه خلکو ته دین زده کم او خلک مانسه زده کی، قران مجید زده کی، موز زده کی، دین احکام زده کی، دی الله تبارک و تعالی احکام او د حلال او د حرام احکام زده کی. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ډیر زیات تعریف وکړو. زمونږ دا محفل او زمونږ دا مجلس هم داسې دی، داسې دنیاوي محفل او مجلس نه دی چې دې کې بس د دنیاوي سه مال تقسیمیږي، دنیاوي سه شی به تقسیمیږي، بلکې دا مجلس هغه دی چې کوم حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسند کړو. دې کې د الله تبارک و تعالی د دین خبره کیږي او د دین سیکھنا او سکھانا کیږي. الله تبارک و تعالی دې خبر باندې ډیر زیات خوشحاليږي چې دغه بندیان سم محفل کې کینی او د الله تبارک و تعالی د دین احکام زده کی. دغه خبره او د علم ني، هغه خبره زده کی او په غي باندې عمل وکي. دا دی الله تبارک و تعالی ډیر شکر دی چې الله تبارک و تعالی زمونږ په کور کې او زمونږ په دې محله کې او زمونږ په دې کلی کې دا سلسله جاری کړه. الله تبارک و تعالی دا ډیر لوی نعمت ته موږ ټول دی پاره چې موږ دا مواقع را لې میسر شلې چې موږ د دین څخه خبره زده کو، د قران کریم خپل صحیح کو، خپل قاعده صحیح کو، خپل مس صحیح کو. دی باندې ډیر زیات شکر کول پکار دی. الله تبارک و تعالی ارشاد دی
ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. چې زما نعمتونو باندې تاسو شکر کوئ نو زه به تعالی ضرور خپل نعمتونو کې اضافه کوم، او خو تاسو ناشکری وکړه نو بیا زما عذاب سخت دی. نو د دې نعمت شکر دا دی چې مونږه اهتمام سره دې محفل کې راځو او دې مجلس کې شریک کیږو، دې مدرسې ته راځو، خپل اولاد راستو او خپل مستحق کو، خپل قرآن صحیح کو، خپل اولاد د دین تربیت ورکو. دې باندې الله تبارک وتعالى ډېر زیات خوشحاليږي. دې محفل باندې هم او دې محفل کې چې کوم شریک کیږي هغه باندې هم الله تبارک وتعالى ډېر زیات خوشحاليږي. او الله تبارک وتعالى فرشتو ته دا حکم ورکړي چې کوم کس داسې محفل کې شریکتو لپاره راځي، شرکت لپاره، هغه چې کور نه روان شي نو فرشتو ته وایي چې خپل پرونه د قدمونو لاندې تاسو بچاو کوي او هغه بس تاسو قدمونو باندې، هغه بس تاسو د پرونو باندې خپېږ دي او داسې محفل ته راځي. دومره الله تبارک وتعالى دې باندې خوشحاليږي داسې محفل باندې، د علم محفل باندې. او دا د انبیا وراثت دی. انبیاء کرام علیه الصلاۃ والسلام دی دنیا کې درهم، دینار، پیسې او روپیا نه پریخي بلکې هغه علم پریخي دی. کوم کس چې دا علم حاصل کو گویا کې هغه یو وافر مقدار یې سم ملاو شله، او کوم کس چې دینه محروم شو دنیا پسې ولګېد نو گویا کې هغه کس حقیقي طور پر محروم دی. نو مونږه او تاسو لپاره شکر کول پکار دي چې الله تبارک وتعالى مونږ دې محفل کې شرکت کولو توفیق راکړه او مونږ دې محفل کې دې لپاره شریک کیږو چې د الله تبارک وتعالى س دین خبره واورو او س د حلال او د حرام مونږ ته علم راشي او د دین د فضیلت مونږ ته علم شي چې مونږ په هغې باندې عمل وکړو او الله تبارک وتعالى خوشاله وي. ولې چې مونږ مسلمانان یو، زمونږ مسلمانانو پیش نظر خپل د قبر زندگی او خپل د آخرت زندگی ده. او دنیا کې خو زمونږ پاتې کېدل یو ضرورت دی چې الله تبارک وتعالى موږ پیدا کړو دی دنیا کې او امتحان دی پاره پیدا کړو چې الله تبارک وتعالى موږ ته ګوري چې کوم بندا زما احکام باندې او زما په دین باندې عمل کوي او کوم نه کوي. یو صحابي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر جلیل القدر صحابه کرام خو ډیر زیات فضیلت دي چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل سترګو سره زیارت کړی دی. یو کس ډیر زیات عمل وکړي لیکن د صحابي بشان هغه صحابي عمل بشان او صحابيانو بشان هغه نشي کېده، ولې چې صحابي خپل سترګو سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت کړي. یو صحابي په لار تیرېده، یو کس یو انپړ کس، جاهل کس، نابلد کس وته بره بلا وي سکنځلې وته وکړه. صحابي وتوی صحابي مخکې یو قبر و، صحابي هغه قبر ته اشاره وکړه، وی اے رورا دا زما منزل دی، دا قبر ټول مخکې به زدل تزم بیا بغې نه بعد نور منازل دي، خو زه دې پهلی سړی باندې پهلی منزل کې یعنی قبر کې زه کامیاب شلم نو بیا ستا د کنزل ماته پروا نشته، بیا ته ماته 1000 کنزل وکړه بس زه خو کامیاب شلم لاړم. او وته وی خو زه دې قبر کې زما احتساب شو، زه اونې ولشلم ما سره الله تعالی په حساب شو نو اے وروره بیا ماته 10 کنزل او کسل کنزل او کز کنزل واقعي مستحق ما چې ما خپل دې قبر ته بار خپل ژوندۍ جوړه نکړه. نو صحابه کرام داسې صحابه کرام خو موږ لپاره یو نمونه دي چې هغه به هر کار کې، هر فعل کې، هر قول کې خپل اصل زندگی د قبر والی زندگی او د آخرت والی زندگی به هغه مخامخ و. الله تبارک وتعالى دې مونږ هم د صحابه کرام په نقش قدم باندې وچلی او د صحابه کرام کوم چې اعمال الله تبارک وتعالى دې مونږ هم دغه توفیق راکړي او مونږ هم دغه لار باندې الله تبارک وتعالى وچلی. نو دا محفل دی په روان کې تاسو کوم محفل کې چې جمع شي د عام محفل نه دی، تاسو چې کور نه روان شئ نو الله تبارک وتعالى فرشتو ته دا حکم ورکړي چې د دې قدمونو لاندې تاسو خپل پرونه بچاو کړئ. یو بزرگ زموږ تیر شه د مولانا اشرف علي تھانوي صاحب رحمت الله علیه کوم چې دا بهشتي زیور لیکل دی، دا بهشتي زیور داسې کتاب دی چې دا هر کور کې پکار دی، دا خاص طور پر زنانو لپاره لیکل دی، دي کې تمام مسائل دي
لیکن دا ټولو دپاره نارینو دپاره هم او زنانو دپاره هم دا ډېر مفید کتاب دی. دا ټول خپل کور کښېږدئ او دا وایې اوسئ، کوم چې پړه لیکه دي دا وایې اوسئ او دا اورئ اوسئ د دې مسایل. مولانا اشرف علي تھانوي صاحب ډېر بزرګ کس و. هغوی دا ارشاد دی چې هغوی وی کوم عمل چې تاسو کوئ په لاره ځئ یا تاسو د کېږئ کټکي یا تاسو اوبس کوئ یا تاسو کښېنئ یا پاسئ، هغې کې تاسو ښه نیت کوئ. الله تعالی خو نیتونو باندې ثواب ورکوي. هغوی بیا یو مثال ورکړ، وی خپل کور کې چې یو کس روشندان دی، روشندان څه دپاره ږدي چې هغې کې نه به هوا راځي. نو حضرت وایي چې روشندان چې تاسو ږدئ، کمره چې جوړوئ، روشندان چې ږدئ، کھړکۍ چې ږدئ، نو تاسو دا نیت کوئ چې دې کې نه به مونږ د بانک اواز اورو. هوا خو پکې راځي وایي، خو تاسو څنګه چې نیت کوئ نو تاسو نه به الله تبارک وتعالی هغې مطابق ثواب راکوي. اوس روشندان چې تاسو جوړ کو، تاسو نیت دی چې دې کې نه مونږ بانک اواز اورو، نو هوا خو پکې نه خپله راځي، لیکن ستاسو دې صحیح نیت دی وجه نه به څو پورې چې هغه روشندان، هغه کھړکۍ، هغه دروازه قایم ده، الله تبارک وتعالی به ستاسو نامه اعمال کې دا ثواب لیکي. نو کله چې تاسو داسې محفل کې او مدرسې له جماعت له او داسې نیک محفل له چې کله کور نه تاسو روانېږئ، دا نیت کوئ چې موږ به د الله تبارک وتعالی دین زده کوو، د الله تبارک وتعالی احکام به زده کوو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کومې طریقې دي، سنت چې هغې ته وایي، هغه به مونږ زده کوو. نو الله تبارک وتعالی به ستاسو کور نه چې تاسو یو قدم اوچتوئ، الله تبارک وتعالی به هغې باندې تاسو له ثواب لیکي. زما محترمو خویندو او میندو، دا د ذوالحجه میاشته شروع ده او د دې شروع د عشره، یعنی شروع 10 ورځې دا شروع دي. نن 9 تاریخ ته 9 ورځې ده. نن دا ورځې ډېرې قیمتي ورځې دي. دا شروع 10 ورځې د ذوالحجې، دې کې د اسلام لوی احکامات ادا کیږي. حج شو په 10مه ورځ باندې ادا کیږي، 8مې نه شروع کیږي او په 10مه ورځ د هغې تکمیل شي، مکمل شي. او دغسې قرباني ده په 10مه ورځ نه شروع کیږي. او داسې تکبیرات تشریق دي او دغسې د دې د 9 ورځو دا روجې دي او بیا دغسې دا د 10 ورځو شپې دي کوم چې لیلة القدر برابر دي. دا 10 ورځې دا ډېرې قیمتي ورځې دي او د دې ډېر زیات فضایل دي. حتی کہ قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی د دې 10 ورځو قسم خوړلی دی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. الله تبارک وتعالی فرمایي قسم دی د ذوالحجې او یا د اختر د ورځ د سحر قسم دی، ولیال عشر او د دې 10 شپو او د دې 10 ورځو قسم دی، والشفع والوتر او د تاک ورځو د دې 10 ورځو کې کوم تاک ورځې دي او د 10 ورځو کې کوم جفت ورځې دي، د دې قسم دی. الله تبارک وتعالی د دې ورځو قسم خوړلی دی. الله تبارک وتعالی چې زموږ کوم خالق او مالک دی، زموږ رازق دی، هغه چې د څه شي قسم وخوري د هغې اهمیت خو ډېر زیات وي. حدیث پاک کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد پاک ته حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تبارک وتعالی ته نیک عمل دې 10 ورځو نه، دې 10 ورځو کې چې څوک نیک عمل وکړي، الله تبارک وتعالی ته هغه تمام ورځو مقابله کې زیات محبوبي. نور ورځو کې حتی کې رمضان کې هم څوک نیک عمل وکړي او بیا دې ورځو کې وکړي نو الله تبارک وتعالی ته دې ورځو والے عمل ډېر زیات محبوبي. صحابه کرام عرض کو یا رسول الله، سوال وکړو کہ یا رسول الله جهاد نه هم زیات افضلی؟ ولې جهاد خو ډېر یو لوی عمل دی چې هغې کې یو کس خپل ځان پیش کړي، دا ځان پیش کول، خپل وینه پیش کول، دا ډېر مشکل کار دی. صحابه کرام عرض کو کہ یا رسول الله جهاد نه هم زیات افضل دی الله تعالی نزدیک؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې آو جهاد نه هم زیات افضل دی. ها دا خبره ده چې یو کس جهاد ته لاړ،
خپل ځانم جهاد ته بوته خپل مالم جهاد کې ولګو او بیا توړه سيزونه واپس رانل خپل شهید شه او مال جهاد کې خرج شه نو بیا دغه جهاد افضلی لیکن دې کې نه یو شرط یا خپل راغی یا خپل مال واپس راغی نو بیا الله تبارک وتعالى ته نیک عمل دی جهاد مقابله کې زیات محبوب دی لس رزو دا دومره فضیلت والی رزي دي او دویم حدیث کې هغه هم د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې دې لس رزو کې زیات نه زیات دی الله تبارک وتعالى عبادت کوي دې کې تحمید زیات وای تکبیر زیات وای تحمید زیات وای تسبیح زیات وای تسبیح نه مراد سبحان الله تحمید نه مراد الحمدلله تهلیل نه مراد لا اله الا الله تسبیح نه مراد سبحان الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای چې دې رزو کې تاسو زیات نه زیات وای چې دې رزو فضیلت ډیر زیات دی او الله تبارک وتعالى ته ډیر زیات محبوب عمل د نیک عمل دا خو د دې رزو د عبادت فضیلت او د دې رزو کوم روجي چې دي دا نه رزي کل لس رزي دي لسم رز باندې اختر رز کی روجه نیول دا جایز نه دی هغه خو د قرباني کیږي او د الله د ملمستیا رزي د الله تعالی ټول خلق ملمانی دي قرباني رزو کې چا هغه امیر وي خو غریب وي نو الله تعالی او توي خوري کوي چک قرباني کړي صاحب نصاب چې دي هغه توي تاسو قرباني کوي خپل هم خوري غریبان باندې مخروي هغه کې روجه ساتل الله نزدیک ممنوع ده باقی دا نه